أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دخشیر په خوب کې لیدل نو شیر په خوب کې پسوسو قسمه لیدل دي خو نن به زه تاسو ته د شیر څلور اقسامه بیان کړم. نمبر 1 کله چې انسان په خوب کې شیر ویني شیر تاسو چې ورته ببر شیر وایي دغه په خوب کې لیدل وی خو حمله کوي. دا نمبر 1. بیا نمبر 2 شیر سره ته مقابله کې یعنی جګړه ور سره کې او مقابله ور سره کې. دا نمبر 2. یا نمبر 3 د شیر غوښه ته لګیای خوري خوراک کې. نمبر 4 دا شیر ببر شیر ستا کور ته داخل شو په خوب کې. نمبر 1 چې یو انسان په خوب کې شیر وویني او هغه شیر په حمله وکړي نو دې انسان ته داسې شوه تعبیر یې دا دی چې د تبا تکلیف ملاویږي. تکلیف د څو قسمه وي، یو مالی وي یو بدني وي. انسان ته چې دا مال زی دا تکلیف دی. انسان چې کله په بدن باندې سخت راشي دا تکلیف دی. او انسان چې کله ډیر زیات پریشان شي نو د ام په تکلیف کې وي. نو نمبر 1 معنا شیر په خوب کې لیدل خو په دې انسان حمله وکړله نو لہذا دې انسان باندې با تکلیف په دنیا کې ضرور راځي. دای تعبیر دی. نمبر 2 د شیر سره مقابله کول داغي تعبیر سره داغي تعبیر دا دی چې دا انسان الله پاک ډیر طاقتور پیدا کړی دی، ډیر زړور پیدا کړی دی. ولی شیر چې دی نو دا د ځنګل یو بادشاه دی او دی ورسره مقابله کوي. نو چې د ځنګل بادشاه سره مقابله کولی شي نو لہذا دی د هر چا سره مقابله کولی شي. تعبیر یې دا دی چې دی په خوب کې شیر سره مقابله کوي نو ډیر زیات طاقتور الله پاک پیدا کړی. نمبر 3 شیر غوښه خوړل د دې څه تعبیر دی؟ د یو ظالم حاکم سره یا د یو ظالم جابر انسان سره د لین دین کې لاندې وتی دی او بیا تینا الله پاک دله فتح ورکوي دی ته دا مال خپل را واخلي. دا د نمبر 3. او نمبر 4 چې کله انسان کور ته په خوب کې شیر ببر شیر چې دا ور داخل شي دا غي تعبیر دا دی چې دا انسان ډیر زیات په تکلیف کې پریوتو دی، ډیر زیات تکلیف کې پریوزي. د باندې به بیماری راځي، د باندې به حالات داسې راځي چې دی ډیر په تکلیف کې وي. نو د 4م نمبر تکلیف به انسان ته رسی. او دا خوب لیدل دا څنګه دي را روان دي انشاءالله وقتاً په وقتاً به زه تاسو ته د هر یو خوب تعبیر بیانو. خو نن زمونږ موضوع هغه څه ده؟ خوب کې شیر لیدل. دوباره په هم ځان پوی کوي. بعضې حضرات کېدای شي هغه په یو ځل باندې پوی نشي نو په دویم ځل وضاحت ځکه کومه چې تاسو ټول که زنانه وي که نارینه وي او زیات طور دا خوبونه زنانه ویني او نارینه هم ویني. ولی خوب دا انسان چې اوده شي نو د ده نه هغه اني روح چې وي هغه ګرځي چکرې وي. اوس نمبر 1 بیا وورئ. شیر په خوب کې لیدل او د شیر په تا باندې حمله کول. یعنی ته په خوب کې شیر دی وکړه او په تا باندې راکینج کړه راویني ولی حمله کوي.
نو د دې معنا او مفهوم داسې دی چې تا ته به رب العالمین ضرور نه ضرور تکلیف در کئی، تب پا تکلیف کی کیگی، پا یو فتنے کے با پریوزی. نمبر 2 ببرشیر سرا پا خوب کی مقابلہ دا، امستا ور سرا مقابلہ دا. گورا شیر چلے دا دا زنگل یو بادشاہ دے، یو سردار دے، یو مشر دے، لیکن دا ټول زناور سرتاج دی او ساو سره مقابله ده، ته لګیای هغې سره مقابله کې او ورسره جنګیږي. د دې معنی دا ده چې تعالی الله پاک ډېر لوی طاقت درکړی دی. انسان چې د خوب کې د شیر سره جګړه کوي او ورسره کشتي کوي او دی ګبراویږي نه، دله الله پاک ډېر لوی طاقت ورکړی دی. نمبر 3 چې یو انسان په خوب کې د شیر ببر شیر غوښه خوري، نو دا یاد ساتئ د دې تعبیر به څه وي، دی به د خپل مال بدله ضرور اخلي. یعنی چاته نه ځمکه قبضه کړې ده یا چاته نه مال قبضه کړی دی، چاته نه قرض اخیستی دی او د په خوب کې وکته چې زه د شیر ببر شیر غوښه خورمه، نو دله به الله پاک دا طاقت ورکوي چې دغه ظالم نه، دغه جابر نه، دغه بدماش نه به دی ضرور دا خپل مال واپس کوي. دا دریم نمبر شو. څلورم نمبر ببر شیر په خوب کې لیدل او د انسان کور ته داخلي ده. د دې څه تعبیر دی؟ د دې تعبیر دا دی چې الله پاک دا انسان په سخت تکلیف کې مبتلا کړ چې ببر شیر دی په خوب کې کور ته داخل شو، نو ته ووایه چې ما باندې ډېر سخت تکلیف راغی. دا خو نن صرف د شیر په خوب کې لیدل د هغې 4 اقسامه ما تاسو ته بیان کړه. وختن په وختن به انشاءالله نور هم بیانومه. خدا یاد ساتئ چې شیر کله کور ته داخل شي دا انسان به په ډېر تکلیف کې دله بیا پکار دي چې نیک اعمالو له زور ورکي، صدقو له زور ورکي. نو رب العالمین مې د دغه تکلیف نه محفوظ وساتي. زما د ټلیفون نمبر دی 0312 83 4 83 زما دا چینل لازمی وګورئ او دا به انشاءالله روزانه کیږي. او زه د سوجې نه بیمار وم، نن هم تاسو وګورئ زما طبیعت صحیح نه دی، خو بیا هم لحاظه دا ویډیو مې در ولېږله. سبسکرایب هم کوئ، شیر هم کوئ. والسلام.